نور کوم دغه مفتی ندیم سره ته کېناستې نو ستا به دومره احترام وکړي او دومره قدر به دې وکړي دومره عزت به دې وکړي سپلی به درته سمې کړي نو ته به حیران شي تا ته پته ولګي چې واقعي ده د دیوبند بچي هغه کله هم د چا بېنظاري نه کوي او که مناظره کوي په مناظرو کې دې نه ژبه لږه اوږدېږي نو هغه د حق دپاره کوي الله تعالی دې موږ تاسو په حال باندې رحم وکړي وفوض امري له السلام علیکم ملګرو یقینا د دې عالم د خبرې به تاسو اورېدلي د عالم خو زه نه پیژنم چې څوک دی او د کوم ځای دی خو یقینا د عالم چې کومې خبرې کړي دي دا په سونه باندې د لیکلو قابل دي او د دا خبرې لفظ به لفظ که تاسو په دې باندې غور وکئ نو دا یو حقیقت دی او حقایق دي او د حقایقو نه سترګې پټول نه دي پکار بعضې خلک مفتی صاحب باندې الزام لګوي چې مفتی صاحب کنځلې کوي نو دا خبره یاد وساتئ په تعصب کې دومره مخکې مه ځئ حقایق وګورئ مفتی محمد ندیم صاحب د دفاع په پوزیشن کې دی مفتی محمد ندیم صاحب کله اقدام نه دی کړی بلکې همیشه هغه دفاع کړې ده او کوم سړی چې راپاسي او باطل راپاسي او حجت اسلام حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه هغه پسې ردې بدې وایي هغه ته کنځل کوي او اکابرین دیوبند په هغوی پسې ردې بدې وایي کنځلې کوي نو مفتی صاحب یقینا دفاع کړې ده او جواب یې کړی دی مفتی محمد ندیم صاحب ډېر صبر او گزاره کوي زه یم که دا بل څوک وی نو یقینا دغه کوم خلک چې اکابرین دیوبند ته کنځل کوي نو د دې خلکو خپې او لاسونه به خلکو مات کړي وي خو مفتی محمد ندیم صاحب هغه فساد چې کوم کېده هغه مفتی محمد ندیم صاحب منع کو تاسو ته پته ده مخکې به په باړه کې د فرقواریت د لاسه یو لوی جنګ وشو په هغې کې ډېر زیات مړي وشو د دواړو طرفونو نه د دې وجه څه وه د دې وجه دا وه چې د دلیل میدان کې د یو بل سره نه کېناستل او اختلافات یې دې حد ته ورسول او په هغې کې نفرت دومره زیات شو چې خبره جنګ جګړې ته لاړه او په هغې کې بیا مړي وشو نو دا په خیبر پښتونخوا کې مفتی محمد ندیم صاحب دی چې هغه نفرت یې ختم کو او دا خبرې د اختلافات د دلیل میدان له راوړل او نن چې یو سړی د دلیل په میدان کې عاجزه شي نو بیا کنځلې کوي خو مفتی محمد ندیم صاحب ښه په نره او ښه په غیرت سره په میدان کې ولاړ دی د باطل د هرې خبرې جواب کوي باطل که کنځله کوي نو مفتی صاحب الحمدلله دندان شکن جواب ورکوي تاسو حقایق ګورئ مفتی صاحب همیشه دفاع کړې ده مفتی صاحب اقدام نه دی کړی باطل چې علماء دیوبند ته کنځلې وکړي نو مفتی صاحب د هغوی په غاړو کې هارونه خو نشي اچولی مفتی صاحب به خامخا جواب کوي او که ته جواب نه کې نو بله ورځ کیدی شي هغه په تا باندې ګزارم وکړي نو بیا به ته څه کې د باطل په سترګو کې سترګې اچول او د هغه د هرې خبرې جواب کول یقینا دا د دې وخت فریضه ده د علماء کرام او مفتی محمد ندیم صاحب هغه فریضه الحمدلله ډیره زبردست او په غیرت سره مخې ته روانه کړې ده مفتی محمد ندیم صاحب دومره کار وکړو چې اکثر به زموږ ذهنونو کې دا راتلل د پنجپیریانو په باره کې چې یاره دا دیوبندیان دي او دا موحدین دي خو مفتی محمد ندیم صاحب چې د کله نه مناظرې د میدان ته راغلی دی نو الحمدلله هغه خلک مو وپېژندل چې دې خلکو به صرف د دیوبندیت په نوم باندې بزنس کو کاروبار به کو او دا خو یقینا 100% د علماء دیوبند خلاف روان دي بلکې د علماء دیوبند سره د دوی ډېر سخت اختلافات دي په علماء دیوبند باندې دا خلک د کفر او د شرک فتوی ورکوي خو زمونږ په ذهنونو کې به دا وه چې دا دیوبندیان دي بل طرف ته غیر مقلدین وهابیان هغه که تاسو وګورئ هغه هم الحمدلله ټولې دنیا وپېژندل خلکو به دا سوچ کوو چې د مکې او د مدینې چې کوم خلک دي د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه مقلدین هغه او د پاکستان دا وهابیان یو دي خو د مفتی صاحب د راتلو نه پس د هغه د محنت نه پس ټولې دنیا دا وپېژندل چې د پاکستان دغه وهابیان غیر مقلدین دوی د مکې او د مدینې په مسلمانانو هم د کفر او د شرک فتوی ورکوي ولې چې هغه مقلدین دي او دوی خو تقلید ته کفر او شرک وایي دغه شانتې په خیبر پښتونخوا کې بریلیان سیفیان تاسو به پیژنئ هغوی به روزانه په تبلیغي جماعت باندې په علماء دیوبند باندې د کفر فتوی ورکولې خو الحمدلله د مفتی محمد ندیم صاحب هغه محنت دی چې یو دوه ځلې ورپسې کورونو ته مدرسو ته ورغې نو نن الحمدلله
سیفیان بریلیان دا جرأت او غیرت نشي کولی چې راپاسي او هغه دې په خپل بیان کې رد وکړي یا د تبلیغي جماعت باندې د کفر فتوا ولګوي یا د په علماء دیوبند باندې. نو دا ټول د مفتي صاحب محنت دی، جدوجهد دی، د هغه قرباني ده. او که د دې نه یو سړی ورسترګې پټوي نو دا بیا جدا خبره ده.